اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه پهلې زه خپل کتونکو ته ډېر ډېر سلامونه ویل غواړم او زما نوم ابوبکر بختیار خان دی. څنګه تاسو ته پته ده نو تاسو ته څنګه پته ده چې احتجاجونه شروع شوي دي، روډونه بند شوي دي، ځای په ځای د یوې غستاخې ښځې خبرې را روان دي چې کوم د انډیا یوې پارټۍ د بي جي پي نه تعلق لري او هغه پارټۍ په انډیا کې چې کوم د مودي نه شروع شوې ده او دې غستاخۍ کوشش کړی دی، دوی را روان دي او کوشش به کوي خو دا کوشش به موږ ناکامیابه ساتو. ځای په ځای زه هم وینم چې د دې احتجاج روان دی. په دې ځای کې زه چې جمعې ورځ له چې هغه غلطه لمونځ له نو هلته کې هغه امام صاحب هغه ورکوله خطبه او د څه بارې کې هم د دې غستاخې ښځې بارې کې هغې وې چې موږ به وایو چې هغې چې څه خبرې کړې دي که نه موږ به یې منو، خو چې هغې دي دا انډیا وال نه دی، زموږ زړه ویستی شي، زموږ روح ویستی شي، خو زموږ د زړه د حضور صلی الله علیه وسلم مینه نه شي ویستی. د حضور صلی الله علیه وسلم زموږ نه یو شیز نه نږدې دی، یو رګ د موږ ته زیات نږدې دی. موږ څوک د عاشق رسول دي نو احتجاج به کوي، غون به ځان ته عاشق رسول وایي، غون مسلمان به وایي چې زه عاشق رسول یم، خو تاسو دا بدله خو به ته اخلو که نه، تاسو خپل عاشقي ثابتوئ نو په دې غستاخۍ په بدلې کې ثابته کړئ. څنګه د دې به تاسو به څه کوئ، د دې دا یوټیوب چې ګورئ په دې کې تاسو د دې دا فلمونه ګورئ، د دې دا کارټونان ګورئ، په دې د وجې دا فایده چا ته ورکوي، هغې ته ورکوي که نه. دا تاسو بیا څنګه عاشق رسول ځان ته وایئ، کو عاشق رسول به وایئ نو بدله به ترې اخلئ. راځئ دا هندوان انډینان دا کتل پرېږدو او سره شمون شیز ګورو چې څه ترې زده کړو، د حضور بارک وسلم د شان بارې څه اخلو، د دې د غستاخۍ به موږ اخلو. تاسو دا چپسونه میپسونه په دې انډیا نه چې راځي چې کوم باندې موټو پتلو دا نور جوړي که نه، په دې دا خلک نه دي، دا کارټون د چا د انډیا بیسیکلی د انډیا شي نه استعمالي که نه. نو تاسو یې ماخلی نو تاسو یې ماخلی که نه نو بیا به دکاندارانو خپل لوی دې به ښایو چې پاکستان مړ نه دی، پاکستان د زړه کې د حضور صلی الله علیه وسلم مینه ده. تاسو چې د چا نه چا غستاخي هم کړې ده که نه ای به وښایو. دا زموږ د یو ځای کېدو ورځ ده. زموږ دا ملک دی، زموږ دا نور ملکونه چې کوم مسلمانان ملکونه چې یعنې ترکیه، افغانستان، قطر، دا نور غوڼ دوی بایکاټ شروع کړی دي، دوی هندوستان سره هغه خلاف شوي دي. نو راځئ موږ غوڼ پاکستان مسلمانان د پاکستان عاشق رسولان هغه غوڼ راځئ یو ځای کېږو، موږ هم د ملکونو مسلمانانو ملکونو سره یو ځای کېږو او غوڼ ملکونو زه بل غواړم که څوک وي نو چې راځئ دا زموږ د یو ځای کېدو وخت دی. موږ به اوس خپل زور ښایو چې څوک هم زه یو هغه شان مې که یوزفل که نه د اسلامیک هغه شانتې و ډرامه اسلام ښیښي که نه نو یو غستاخي شوي و دا په ریل ده اصلي کې شوي و. تاسو عثمان پیژنئ ترکیه یو هغه کس و که نه زه تاسو لږ تاریخ در یاد کړم اوس په بدې کې تاریخ خبرې هم کړو. نو هغومره خلکه هغه جذبه چې بیا راول ځان کې د هغه زو کې چې کوم سلطنت و نو هغې ته به خلیفه وي که نه چې ډېر غټ سلطنت نو چې هغه نو سلطان عبدالحمید نومو نو هغه یو کس چې په سپین والا د یو شو وایي کې د حضور صلی الله علیه وسلم غستاخي کېده که نه نو هغه څوک له هغه غوڼ فوج ته وي راځئ چې خو بیا ورته هغه خلکو وي چې لږ پاره موږ به دا عمل کړو که نه یعنې صرف د مینې دپاره دوی که غټ جنګ له به غوڼ فوج نه بوتلو خو صرف د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې غستاخي کېده نو دا چلی کوو. راځئ هغه مینه موږ بیا راټولو. دا چې دي کومه غستاخي کړې ده که نه د دې بدله به ترې اخلو. زموږ محمدزی یونین کونسل آف جرنلسټ هم احتجاج روان کړی دی، داسې نورو خلکو هم احتجاج روان کړی دی روډونه باندې د دې سم مخ به وباسو، د دې به څه فایده کېږي ځکه داسې خو به دې احتجاجونه پرېږدو. د دې چې کوم زموږ د عاشق رسولانو او چې کوم زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ساتي هغې خلکو چې کوم د احتجاج روان کړی دی راځئ زه تاسو ته مې غواړم اوس د شریک کېږو. دا زموږ وخت دی، دا د دې ته خول دی چې زموږ اسلام ټوله بهترین مذهب دی او موږ د خپل اسلام دپاره خپل رسول دپاره هر څه کولی شو. حالکې زموږ یو سر راله ټوټې سترګې برګې راله هر څه راله نه باسئ خو زموږ به ودرېږو، زموږ خپل رسول سره ودرېږو، موږ به د خپل د بې حرمتۍ چې کوم زموږ شان کې غوسه کړې ده د رسول صلی الله علیه وسلم دې له به د دې د خلاف ودرېږو چې چا هم کړې ده. دا کم چې دا غستاخي کړې ده که نه چې کومه جنایي کړې ده د دې به دا به خپله جیل ته کوي یا به پانسي کوي ځکه داسې بدله به هغه شي داسې کله هم سوچ کوي. د دې دا مودي دا پارټۍ دا کومه ده د دې کوشش هم دا چې موږ دا هغه غستاخي وکړي زموږ د اسلام د خلاف لاړ شي. ګوره اسلام موږ زموږ اسلام کې دي چې موږ خو چاته بد نه شو ویلی خو تاسو زموږ د رسول د خلاف تللی که نه زموږ د رسول د شان غستاخي کړې ده که نه موږ به ستاسو د خلاف ځو، ستاسو د خلاف به ځو، حتی که دومره خلاف به ځو که نه خو هغې دپاره موږ ځان ولې مړ نه کړو. نو
راځئ چې شو هغه کوو کنټینیو کوو دا تجارت به موږ داسې نه پرېږدو که جون دوی زه به تاسو سره په بله انټرویو کې ملاویږم جزاک الله والسلام